خوشحال اظهار الله. څنګه چې تاسو ته پته ده چې الخیام نیوز چینل هڅه کوي چې د خپل علاقې روښانه عکس خلکو ته ښکاره کړي او د خپل علاقې ستونزې خلکو ته مخې ته راولي. هم د دغې لړۍ یو کړی نننی پړاو دی زموږ نن په ګورنمنټ پرایمري میډل سکول خانپور کې زموږ دغه پړاو دی. نو زما په شا باندې چې تاسو دا کوم ګورئ دا د هغه خلکو د هغه ځلانده ستورو یو بورډ دی چې د دې ټاټوبي نه د دې سکول نه د دې پوهنځي نه وتې دي. نو نن ورځو دغه سکول ګورو چې د دغه سکول دغه تعلیمي سفر دغه تعلیمي پړاو کوم حد ته ورسېدو او دغه سکول اوس کومې ستونزې لري او هغه واکدارانو ته څنګه په ډاګه کوي او په دې سکول کې دغه تعلیمي سفر چې دی دا په کوم بنیاد باندې روان دی او اوس دې کم پړاوونه او کم منزلونه ترسره کړي دي. نو دا هر څه به تاسو ته په دې رپورټ کې ښایو. چېرته هم نه ځئ موږ سره اوسئ. دا مهال را سره پی ایچ ډي سکالر ډاکټر حبیب عابد صاحب ناست دی. د هغوی نه پوښتنې کوو. سر پروګرام کې د تارکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه واجد مشال صاحب، چیرمین صاحب، اظهار صاحب. ډیره مننه کوو د الخیام د ټیم والا چې راغله او زموږ سره دلته کېناسته، زموږ د حال پوښتنه وکړه او موږ به خامخا ستاسو نه دا ګیله هم کوله ځکه چې ستاسو پیج زه ګورم نو ډېر یو بختور پیج دی. ډېر داسې مسلې چې پټې مسلې دي هغې راښکاره کړې، قام ته وځلولې. د دغې سره نه یوازې دا وشو چې یاره په هغې کې بدلون راغی بلکې په هغې کې یو مثبت سوچ د خلکو ذهن ته راغی. نو زه ستاسو ډېره ډېره مننه کوم. سر څنګه چې تاسو ته پته ده چې ګورنمنټ میډل سکول خانپور تقریبا دغه د 10-12 کالو سفر طی کړی دی او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اوس د داخلو مهم هم روان دی. نو دغه تعلیمي سفر چې د ګورنمنټ میډل سکول خانپور دی په دغه کې تاسو څومره کامیابۍ ترلاسه کړې او اوس هم څومره ستونزې دي په لنډو ټکو کې را شریک کړئ. داسې ده چې دې ته خو که مونږ هغه مسایلستان ووایو نو زما په خیال ټیک وی. د هغې وجه دا ده چې مونږ دا سکول چې په کومه جذبه باندې شروع کړی دی نو هغه د چا نه پټ نه دی. مونږ چې دلته راغلو مونږ هم دا جذبه وه چې یاره زمونږ د دې قام بچي لرې لرې ځي. اکثر داسې وشي چې کم خوارانو کورونو سره کم ماشومانو به تعلق و نو هغوی نه به سکول پاتې کېدو. نو مونږ همدلته دا سکول د ډاکټر صاحب ډېره مننه کوو چې دلته دا سکول راوړو. خو په دې کې اوس وجه دا دی واجد مشال صاحب چې دا بلډینګ که تاسو وګورئ نو زما په خیال چیرمین صاحب هم ناست دی چې دا د پرایمري هم پوره نه دی. د هغې وجه دا ده چې د سکول کې یوازې یا سبق ویلی کېدل یا مطلب د کتاب ویلی کېدل دا په کور کې هم کېږي. د دې سره نور ډېر چې کوم د هغه کو کریکولر اکټیویټیز دي چې د هغې دپاره د ګراؤنډ ضرورت دي، د هغې دپاره مطلب دا دی داسې نور ضرورت دي نو هغه دلته بیخي نشته بلکې د نش برابر دي. زه خو که دا ووایم چې د پرایمري دپاره دا بلډینګ کم دی نو هم تاسو به زما سره په دې اتفاق وکړئ. باقي تاسو د سفر خبره وکړه نو الحمدلله په دې باندې مونږ ته دا فخر حاصل دی چې زمونږ د دې سکول نه چې کوم سټوډنټ سکول ته په امتحاني سلسله کې تللی دي یا مطلب دا دی پاس شوي دي او تللی دي نو ښه پوزیشن هولډرز دي او د هغې ښکاره ثبوت زموږ سره د چیرمین صاحب ناست دی چې د ده بچی ناصر نومې و یا څه نومې دی زما نه خو نوم نصیر هغه زمونږ چې کوم دی د دې سکول شمله اوچته ساتلی ده تېر دغه کې اوس هم دغه شان شوي دي او الحمدلله زموږ سره چې کوم نوی سټاف راغلی زوړ سټاف هم خو نوی سټاف چې کوم راغلی دا زه په دعوه سره باندې چې زیات پکې امپل دي. زموږ سره ناصر صاحب چې کوم دی نو دا په انګریزۍ کې امپل دی، دغه شان نورزمان صاحب چې کوم دی په میتھس کې امپل دی لګیا دی کار کوي. زموږ سره چې کوم مدني صاحب دی نو د 2-3 امیګان دي. دغه شان چې کوم دی تاسو ته بل زموږ سره حبیب الرحمن صاحب چې کوم دی MSc دی. زه په خپله باندې چې کوم دی د سکالر یم. دغه شان زموږ سره نور کم ملګري دغه خان محمد صاحب چې کوم دی یو ښه تجربه لري، یو ډېر مخلص انسان دی. د سټوډنټ سره په د سټوډنټس په کار کې هیڅ قسمه د دغه چې کوم دی دا څه ورته کمپرومایز د چا سره نه کوي. هغه که د کلاس ټایم وي او هغه که مطلب دی د هیډ ماسټر زموږ په سر ناست وي او که نه زموږ ټیم ډېر ټیک ټاک ښکلی کار کوي او انشاءالله به د قام ته ښکاره کېږي. ورو ورو ښکاره شوي هم دي او ښکاره کېږي به ورته.
ډیره مننه سر. سر کم د سکول نه چې بهر سټوډنټس دي او کم چې زمونږ واکداران دي د دې علاقې منتخب نمایندگان دي هغوی ته به هغه کم بهراني سټوډنټان چې دي هغوی د سکول د راویستو دپاره او کم ستاسو چې کومې ستونزې دي د سکول په هکله هغوی ته یو شارټ غوندې پیغام ووایم چې په دې کله ناکله زه چې داسې غم خادی کې په دې دغه کې ګرځم په دې کوڅو کې ورشم او داسې زلمي یا زلموټي یا داسې ماشومان چې هغه مطلب د سکولونو ته نه راځي ووینم نو زړه مې درد هم وکړي. زما د دې چارواکو نه یوه خبره ده چې دا خانان دي ټیک ټاک خانان دي خو د جایدادونو خاوندان دي دوی په کار دا و چې د یونیورسټي دلته راوړی وی چې په نوم پسې لاړ شي په خبره پسې لاړ شي نو په کار چې د یونیورسټي دلته راوړی. زما د دوی نه وروره دا په سختۍ سره د چیرمین صاحب د وړاندې دا خبره کوم چې مونږ له دې بلډینګ راکړي نو ته بیا ګوره زه یو ماشوم بهر بدلته نه یو ماشوم او حق هم نه لري دې دومره ترقي یافته دور ته وګوره او مطلب دا چې کوم دی هغه بهر ګرځي د هغې وجه دا ده چې دلته زموږ سره که ته ووایې نو زه به یو 200 به دلته داخل کړم په هر کلاس کې به داخل کړم د استادانو به څه دغه نه وي دا مطلب د هغې به څه کمی بیخي نه کېږي خو چې بلډینګ نشته مشال صاحب زه تاسو ته یقینا خبره کوم چې د بهر د برې نه زموږ د ایجوکیشن د طرف نه موږ ته دا اډر دی چې تاسو ماشومان په کورسو په بینچونو باندې کړئ راشئ که تاسو وزټ کوئ زه تاسو ته ښایم چې زموږ سره د 6 کلاس هغه دومره ډېر دی او هغه هم که مونږ مطلب دا دی د دې نه هم مونږ کار نه دی اخیستی چې یاره دا ماشومان راشه فیل کا چې تا ته کلاس مطلب د هیوي کلاس درته چې کوم دی لږ کم پاتې شي خو هغوی ته مونږ ټاټونه زاړه ټاټونه خواره کړي دي کورسۍ هم ترې ایستلي دي او زاړه ټاټونه مو ورته خواره کړي دي په هغې مونږ هغه کېنولي د دې وجې نه چې یاره دا خو ماشومان دي چې سبق وایي تعلیم کوي نو زما د دوی نه د دې خپلو چارواکو نه د دې مشرانو نه د دې لیډرانو نه چې دا ځای په ځای ولاړې اکثر ځایونه ما دغه ځای کې به لږ کارکول دغه کې بیا مطلب دا وایي یاره ما دا هلکه ته په ذهنونو کار وکړه ته ما ته په روډ باندې هله کار وکړه چې کله ذهن جوړ شي چې ذهن جوړ شي ښه معاشره به مال راکړي چې ښه معاشره جوړ شي. دا وخت سره د ګورنمنټ پرایمري سکول هیډ ماسټر جناب ایوب خان صاحب ناست دی د هغوی نه د سکول په هکله که پوښتنې کوو سر پروګرام کې تعقیب دی. سر څنګه چې تاسو ته پته ده چې بلکې دا ستاسو تجویز دی چې په سرکاري سکولونو کې داخله مهم آغاز شوی دی نو تاسو زموږ کتونکو ته په لنډو ټکو کې ووایئ چې ستاسو په سکول کې کوم سهولیات دي او د کومو سهولیاتو فقدان دی کومې تاسو ته مسلې دي هغه زموږ د کتونکو سره لږ شریک زموږ په سکول کې بجلي شته سولر شته او د سوکړې د وجې نه مطلب دا چې واټر سپلای سکیم چې دی چینه وچه ده او څه مرمت پکې هم پکار دی او دغه کمرې او نور خو هر څه سهولیت شته د سټوډنټس په حوالې سره که زه پوښتنه وکړم چې په کلاسونو کې سټوډنټس یوه دي که نه نور داخله مهم لکه څوک راځي څوک داخلېده غواړي نو ستاسو سره د سټوډنټس ګنجایش شته که نو په ځینې کلاسونو کې بس نارمل حالت دی او چې څونه مطلب دی د دې علاقې سټوډنټ راځي نو هغه راتلی شي موږ یې داخلولی شو هر ټول د خپل سټاف په حوالې سره زموږ کتونکو ته لږ معلومات ورکړئ چې ستاسو سره سټاف پوره دی او کوالیفاید دي هغوی تعلیمونو څومره څه پروګرام دی او سټاف کمی دی که نه سټاف پوره دی زموږ سره سټاف چې دی نو دا بلکل پوره دی زموږ ضرورت لپاره او ټول ښه کوالیفاید دي ښه تعلیم یافته دي اوچته او په MTS باندې تاسو ته به شوي دي دلته راغلي ځینې په 8 اګست راغلي ځینې مطلب دا دی چې کوم ایلیمنټري سکول کوم ټریننګ چې و هغې ته ټول ښه کوالیفاید دي او ټرین د داخله مهم په داخله مهم ته چې کوم آوټ ګوینګ سټوډنټس دي یا د سکول نه بهر سټوډنټس دي د دې علاقې نو هغوی ته څه پیغام ورکوئ د هغوی پیرنټس ته څه پیغام ورکوئ هغوی ته موږ دا پیغام ورکوو چې یاره تاسو خپل بچي راولئ موږ هر ټایم تیار یو خو دا الله وجه واده راسره وکړئ چې یاره مطلب دا دی بیا یې تپوس کوئ چې هغه مطلب دا دی بحالي او خپل تعلیم جاري وساتي د ستاسو چې کومه PTC کمیټي ده
د هغې د کارکردګۍ نه تاسو مطمئن یې که نه غواړئ چې په هغې کې د څه مخ په وړاندې هغوی لاړ شي؟ PTC کمیټې په فلحال صحیح ده ټیک ده او نور به بیا خپل ضرورت ته ګوري د هغې مطابق به بیا قدم اخلي. د دې ځای چې کوم واکداران دي منتخب نمایندګان دي ستاسو که څه مسلې هغوی ته وړاندې کول غواړئ نو زموږ د الخیام نیوز چینل پې شیشه باندې هغه ستاسو چې کومې مسلې دي هغه تاسو هغوی ته وړاندې کولی شئ. نو مسلې خو ډېرې دي دلته کې پلی ګراوند چې دی نشته او بل که د نور سټور یا دفتر مطلب دا دی ضرورت دی موږ ته او د هغې ځګې موږ سره نشته بلکل مطلب دا دی چې نور گنجایش نشته نو موږ به دغې کسانو ته دې ممبرانو ته وایو چېرې زموږ په ښار په ګاونډ کې یو خالي ځای دی او هسپتال شاته هغه دې مطلب دا دی کوشش وکړی شي او هغه دې د دې سکول سره شامل شي چې که فرض که ضرورت راځي نو موږ به د نورې کمرې جوړوو په فلحال هېڅ ګنجایش د کمرې جوړول نشته. انعام صاحب سره ناست یو د هغوی نه د سکول د کنډیشن او د هغې د مسلو د سکول سټاف د کوآپریشن د هغې متعلق تفتیش کوو. سر سلام علیکم. وعلیکم السلام. زه ستاسو ډېره مننه خیام نیوز چینل ډېره مهرباني موسټ ویلکم. ډېره مننه سر. سر الخیام نیوز دغه هڅه کوي چې د خپلې علاقې دغه روښانه عکس چې دی دا نورو خلکو ته ښکاره کړي او زموږ علاقې ته چې کومې راپېښې ستونزې دي کومې راپېښې مسلې دي د هغې د حل کولو کې خپل د هغې پاکولو کې خپله ګټۍ شریکې کړي نو دې اقدام ته به کوم نظر وي؟ دا ډېر زبردست فکر دی او دغه شانتې زه تاسو ته بلکل خیریتیشن پیش کوم تاسو به د علاقې او د سکولونو یا داسې د نور داسې سیسټم خلاف تاسو کوم ځای کې چې ګورمنټ کومه غلطیانې کوي یا کوم ټیچرز سکول کې کوم غلطیانې کوي یا هلته کې څه پکار دي د هغې تاسو ډېره زبردسته نشاندهي کوم نو په دې زه تاسو ته بلکل یو ډاډ درکوم او شته دي هر ځای کې مسلې هر ځای کې داسې یو سیسټم وي البته کوشش څه د ګورمنټ سایډ نه څه غلطیانې دي څه زموږ خپلې غلطیانې نو موږ هم دا کوشش کوو ایز ا ټیچر چې هغه ټایم باندې سکول ته راشي او زموږ سره چې کوم علم دی یا په ګورمنټ زموږ سره کوم پروګرام دی سکول دی دلته زموږ سره کوم کوالیفاید ټیچرز دي نو زموږ دا کوشش دی چې موږ د کم علم چې موږ یې زده کړی دی هغه موږ دې ماشومانو ته پروموټ کړو او هغه شانتې دوی داسې یو پلیټفارم ته راغلل نن چې په دې کورسۍ نن زه ناست یم د نه مخکې زما استاد ناست و د هغې نه بیا مخکې بل استاد ناست و نو موږ وایو چې د دې علاقې یوازې داسې خبره چې په هغې کې صرف ټیچرز ته خلک راشي هر ډپارټمنټ ته خلک ځي اریګیشن ډپارټمنټ ته ځي پبلک هیلث ته ځي ډي سي ګان دي سکولونه ډېر ښه خلک دې ځای کې نه فارغه شوي دي ستاسو تر مخه ده تاسو کینئ نو زموږ سکول کې دلته کې چې کوم زموږ سره سیسټم دی نو هغه شکر دی څه نه څه حل شوي دي او څه څه موږ کوشش کوو چې حل کړو. مننه. سر څنګه چې تاسو ته پته ده چې کوم پرایویټ سیکټر سکولونه چې دي د هغې پیرنټس د خپلو بچو ډېر زیات خیال ساتي د هغوی سره د سکول سره رابطه کوي او د هغوی بار بار تپوس کوي نو آیا د ګورمنټ سکولونو د سټوډنټس پیرنټس هم په دغه لړ کې خپل کردار ادا کوي او که نه ادا کوي نو هغوی ته تاسو څه پیغام؟ بلکل زما خو فسټ پیغام دوی ته دا میسج دا دی بلکې زه به اکثر زما د ملګري مونږ داسې د مخ ورځو کې زموږ ته جوړ شو مونږ ته ناست وو چونکې زه نوی د ټیچر دلته راغلی یم نو هغوی د دې یو اسټیمیټ راویستی چې چوکیانې د دې نه لرې کړي نو ماشوم په سکول کې صرف یو ورځ د استاد سره تو اسټیمیټ چې ولګي نو په دې یو ټایم کې په یو غنټه کې نور خو الریډي زموږ سره په ورځ کې څلور غنټې نو ټول اسټیمیټ راوباسي د یو غنټې په یو غنټه کې مونږ د لکه که زه ورته برین واش یم نو غلط کړلی دی ځکه دلته مونږ د دین متعلق خبره کوو دلته مونږ د سره د سکول متعلق خبره کوو دلته مونږ د اخلاقو خبره کوو دلته مونږ کوم علم چې کوم سبق دی هغه موږ ته ښیو نو زما پیرنټس ته دا یو اهم میسج ورته زه دا غواړم چې په پرایویټ سکولونو کې خو سړی فیس ورکوي دا زوی تپوس نه کوي د خپلو پیسو تپوس کوي سرکاري سکول کې خو بس ساری راوشوړي وایي زه سکول ته ځم اته ورځې چوټیانو کې کښېنو د کور نه اکثر پرې ماشوم پسې دا مورې پسې چپل هم راګیر کوي مړه کله به سکول کوي
نو زه دوی ته وایم چې خدا را داسې چل مه کوئ صرف دومره وکړئ چې دغه مور د افلار د خپل زوی نن سبا خو د میډیا سیسټم دی نن سبا خو نټورکینګ سیسټم دی ټلیفون ته کولی شي کال کولی شي چې د پیرنټس په دوی باندې لاس نه نو ګورې استاد هېڅ هم نشي کولی استاد پر یو ګنټه کې یا پر څلورو ګنټه کې هېڅ هم نشي کولی ایون نه چې کوم ماشوم د دوی سره راولیږي د هغوی د ښه برابر چک بیلنس کوي داسې زه یو پرون یو ملګری راغلی زه هغه نه ډېر زیات مطمئن شوم چې تا خپل زوی لکه تپوس وکړو زما پسې کلاس ته راغلی او تپوس وکړو مې قشن چې کله چک بیلنس د پیرنټس راشي نو زه وایم چې انشاءالله د پرایویټ سکول یا کوم چې زموږ سره د سرکاري سکول په ماشوم دی تاسو ګورئ هر ډپارټمنټ کې چې نن سبا ګورئ نو زیاتره د پرایویټ کسان میلایي ځکه چې په هغوی پسې هغه شاته ترو پراپر چینل یو چیک بیلنس پسې دی دلته چیک بیلنس نشته د استاد دغه زموږ لږه استادان ډېر قابلان دي موږ ګورو پرایویټ سیکټر کې هغه استادان کوم چې په امتیاز باندې د هغه سکولونو نه دلته راغلي زموږ سره دلته ایم ایس والي شته زموږ سره دلته اوس ایم ایس ملګري پلایګانې کوي ټول ماسټر کوالیفاید کسان دي څوک بي ایس دي نو زه چې د دې والدین چې زما دا یو درخواست دی چې تاسو د دې استادانو نه بچو باندې باندې کار واخلئ نن یو کس غټ افسر دی نو هغه د استاد د لاس افسر دی داسې زه نه یم چې خامخا خو د پلار د مور پلار چیک بیلنس ضروري دی دا یو اهم زموږ سره دوی ته موږ په یو ریکویسټ پته ورغلو تاسو ماشوم داخل کړي بیا یې تپوس نه کړو خو کم از کم دونه کو چې په هغې باندې شاته ستاسو سره سرتېل یو پاو ساعت نیمه ګنټه دا خو د کلي که زه ویم یو ماشوم دې ځای کې نه چنګري ته ځي دې ځای کې نه ګلاباد ته ځي نو پلار رسېدی نه شي دا خو په کلي کې یو نن میډل او فرامټي خو کلي ته راځي نو زما ته یو میسج دی دې پیرنټس ته چې د خپل بچو لږ خیال وساتي د دوی چیک کور کې د دوی کوم هومورک یا هغه چیک کوي ایون دا چې دوی له که تاسو له 500 روپۍ نشئ ورکړی مه ورکړو خو دومره وکړي چې څه د دوی هغه دلته تپوس کوي د دې استادانو نه پسې کار دا وخت یو کلاس ته راغلی وو نو د دې چې کوم استاد محترم دی د هغوی نه تپوس کوم سر السلام علیکم وعلیکم السلام مننه جی سر دا څوم کلاس دی دا دریم کلاس دی جی او دې کې سټرنث څومره دی په دې کې زموږ سره ټوټل 36 وړي او دې فارم ماسټر تاسو جی او تاسو ته کوم سبجیکټ وایي موږ تقریبا ټول سبجیکټ دوی ته خیو صرف انګلیش چې کومه ده دا زموږ پنځم سره په هغې کې بیا د ساینس پیریډ چې کومه ده اعظم الله صاحب بیا دوی کې ساینس کړ دا ټول باقی ټول صحیح او تاسو د خپل سټوډنټس د کار نه مطمئن یاست ماشاءالله دا خو نن سبا خام دي او کار مان هم کوي او پیرنټس ته څه پیغام ورکوئ پیرنټس هم دا پیغام کوم چې دوی په ټیم جامې کپڑے پیزار شو دې نه علاوه کاپیانې کتابونه دي او د خیال وسره نن سبا دوی هم نوي کتابونه ورکړي دي پیرنټس دا خیال چې د خواسته چې دوی اول دا ګټه کی دې نه علاوه د هر یو سبجیکټ د باندې یو کاپی ورکړي پنسل شو شارپنر شو دې نه علاوه دا ټول چې دوی وکړي دوی خبرې صحیح مننه یو سټوډنټ نه تاسو کوم تراشه بچیا ستانه څه نوم دی مهران ته په څوم کې سبق وایي دریم کې او د کوم ځای د خانپوري مهران ته په خپل سکول کې خوشاله یې که نه ولې خوشاله ها دلته استادان د قابلان دي ها او کوم استاد ډېر خوښ دی که ټول دې خوښ دي ها او دلته اوبه شته ته بجلی د تشته هر څه که نه ها خوشحاله یې په سکول کې که نه یو بل کلاس ته رالو پنځم کلاس دی زما په خیال نو اول د دې محترم استاد نه یو دوه درې تپوسونه کوو بیا به د سټوډنټ نه یو دوه درې تپوسونه کوو سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر دا د الخیام ډیر لوړ ټیم راغلی دی چې غواړي چې ستاسو کوم داخله مهم روان دی او چې کوم ستونزې تاسو ته راپېښې دي نو هغه خپلو چارواکو ته او د دې علاقې خلکو ته وړاندې کول غواړي نو دې اقدام ته په کوم نظر ګورئ کله چې دا خو مونږ دې ته په ډېر پخه نظر باندې ګورو ځکه چې د دې نه مخکې مونږ کتلي دي چې لکه داخلې به کېدلې خو دغه شانتې نه واکونه او نه چې کوم دی نو دغه شانتې د دې لپاره څه سټرګل او څه کوششونه نو اوس د حکومت د طرف هم چې کوم دی نو لکه مطلب دا دی چې ښه کوشش کېږي دغه شانتې استادان او هلکان دا په دې کې چې کوم دی نو ښه برپورې حصه اخلي او د دې رزلټ چې کوم دی نو هغه مونږ ته ښکاره دی ځکه چې
د مخکینی په مقابله کې اوس چې کوم دی نو زیات خلک هغه خپل بچي ښه په شوق باندې راولي او په سکولونو کې داخلي او د هغې رزلټ چې کوم دی هغه ښه پازیټیو دی او ښه رزلټ دی. دا تاسو په کار چې ما د هډ ماستر صاحب نه کړی وی او تاسو ته څه پته شته چې څومره فیګرز تاسو ته اپراکسیمیټ یاد دي چې څومره داخلي ستاسو سره شوي دي او څومره ستاسو توقع دی چې نورې به دې داخله مهم کې وشي؟ رجې زموږ سره تقریبا 30 کسان چې کوم دی نو 32 کسان هغه داخل شوي دي او امید ده چې د اپریل د اخره پورې به چې کوم دی نو دا 60 ته تعداد ورسي انشاءالله. صحیح ده. دا وخت دا 5م کلاس ده سر؟ جی جی. او تاسو دوی ته څه ښایي؟ زمونږ د دوی سره چې کوم دی نو د معاشرت علوم پیریډ دی او یو مو سره د پښتو پیریډ دی. او دې کلاس سټرنث څومره دی؟ د دوی 58 تعداد دی. تاسو د خپل سټوډنټس نه مطمئن یې د کارکردګۍ نه که نه په دې دغه تپوس هم کوم چې په دې باندې د کور نه څه چیک اینډ بیلنس شته که نه صرف د استاد په رامکرم باندې دي؟ یاره چې دغه خبره خو چې کوم دی نو مخکې مونږ په رزلټ په ورځ مونږ دا ویلي دي اوس هم دا وایو چې زمونږ استادان شکر دی ښه قابلان دي ښه کار کوي او د کور د طرفه چې کوم دی زموږ سره څه کوآپریشن نشته دی او که چا ته اطلاع وکړي چې یاره راشئ د خپل بچي تپوس وکړئ نو اول خو څوک راځي نه او که راشي نو بیا هغه شانته ریسپانس چې کوم دی موږ نه راکوي کوم چې زموږ توقع وي. نو د دې وجې نه په کور کې د ټیوشن سیسټم نشته او مطلب دا دی چې هغه سیس چې کوم دی نو هغه د کوره طرفه ډېر زیات کمزوری دی. نو زموږ دا تمه ده که فرض کړه د کوره طرفه لږ چیک بیلنس وساتلی شي او لږ د ټیوشن سیسټم شروع شي نو انشاءالله چې دا لکان چې کوم دی نو دا ښه پوزیشن به اخیستی شي او ښه قابلان دي. مننه سر. ما څه نوم دی خانم؟ د کوم ځای؟ په څوم کې سبق وایي؟ او د خپل سکول د استادانو نه خوشحاله یې کار دلته صحیح کېږي او بجلي دلته شته؟ ښه. او په کور کې کار کوې که نه؟ نه کوې؟ ولې؟ ښه. او کوم استاد دې ډېر خوښ دی؟ ټول دې خوښ دي؟ ډېر دې کم یو خوښ دی؟ ټول یو شان خوښ دي. صحیح شو. د یو بل ماشوم نه تپوس کوم ستا نه څه نوم دی خانه؟ سفیان. د کوم ځای؟ د باډا. تاسو له دلته په سکول کې کار درکوي د کور دپاره که نه؟ او تاسو یې کوئ که نه؟ او کور کې د نه پلار یا مور څوک تپوس کوي چې په کار یې درکړی وی کار کوه؟ ښه. دغه د هډ ماسټرانو او استادانو پیغامونه خبرې مسلې خو تاسو واورېدې. اوس په چارواکو کې اولني واکدار خواله د پی ټي سي چیرمین جناب کریم الله صاحب دفتر ته راغلي وو نو د هغه نه به پوښتنه کوو چې تاسو څومره هلې ځلې کړي دي او ستاسو د تنظیم د کارکردګۍ نه تاسو مطمئن یې که نه؟ د هغوی نه به پوښتنې کوو. چېرته هم مه ځئ، موږ سره اوسئ. د الخیام نیوز ډېر لوړ هڅه دغه ده چې اول د خپلې علاقې مسلې راپډاګه کي او دغه مسلو د حل کولو دپاره د چارواکو سره مرکې وکړي او د هغې د حل کولو دپاره خپل حد الوس کوشش وکړي. څنګه چې تاسو زموږ په تېره ویډیو کې وکته چې موږ د خان ګورنمنټ پرایمري میډل سکول خانپور ته لاړو، د هغه ځای د استادانو د هغې د طالب علمانو سره هم خبرې وکړې، د هغوی مسلې او د هغوی چې کوم فیسیلیټیز دي هغه هم تاسو ته پر ډاګه کړه. اوس دغه مسلې مو راوړې دي د پی ټي سي چیرمین جناب کلیم الله صاحب خواله راغلي یو او د هغوی نه په دغې بابت کې تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه د الخیام نیوز. شکریا ادا کوم چې هغوی د دې سکول د ترقۍ دپاره یو سوچ کړی دی او هغې دپاره یې منډه ووهله. چیرمین صاحب مونږ نن وزټ وکړو د خان ګورنمنټ پرایمري میډل سکول خانپور او د هغوی د هډ ماسټرانو د استادانو د طالب علمانو سره میلاو شو. اگر چې ډېر شی مسلې حل شوي هم دي خو هغوی اوس هم بلا ستونزې لري، بلا مسلې لري. تاسو په دغه چوکۍ باندې ناست یې، د پی ټي سي چیرمنشپ ستاسو سره دی. تاسو چې د کله نه چیرمن شوي څومره هلې ځلې مو کړي دي په دغه منزل کې څومره کامیاب شوي او څومره مسلې لا تر اوسه نه دي حل؟ لږ په لنډو ټکو کې زموږ د ملګرو سره شریک کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې د کمې ورځې نه د پی ټي سي چیرمن شویم د هغه وخت نه اولنی کار مونږ په دې سکول کې یوه کمره چې د هغې لپاره 15 لکه روپۍ راغلي وي هغه هم کړې ده. یو په دې کې مونږ د اوبو کویې ایستی دی، بیا په دې نه چاردیواري تاو کړې ده، چاپېره چې د هغې نه کنټه تار د 12 فوټ نه همغه دنګ کړی دی، د سکول د حفاظت لپاره د هغې بندوبست هم کړی دی.
بل لاندې په دې منځ کې یو فرش ګراوند و، هغه ګراوند چې و هغه ټولې خاورې وې، شګې وې، کمرو ته به دې دوړې تلې، هغه ټول مونږ فرش کړی دی. بره چې زموږ سره کمچت خالي و د 4 کمرو په هغې باندې مونږ چاردیواري تاو کړې ده. فلحال زموږ سره د اسمبلی ګراوند نشته، د هغې دپاره مونږ هغه د اسمبلی د ګراوند دپاره استعمالو. د میډل دپاره مونږ بیل د سولر سیسټم لګولی دی د 1,75,000 روپو، او په د پرامرۍ دپاره هم د 1,75,000 روپو بیل سولر سیسټم لګولی دی. دغه ستونزې مونږ په خپل وخت کې کړي دي. باقي د پلی ګراوند دپاره مونږ د دې دپاره منډه ترله وهلې ده. ضلعي ناظم له ما وزټ ورکړی دی، امیر راویستی دی، دلته مې ګرځولی دی، او یو درخواست چې د پی ټي سي کمیټې نه او د ممبرانو نه او د هډ ماسټرانو نه ما دستخط کړی دی، هغه درخواست ما هغوی ته رسولی دی، او هغو هغه درخواست ډي سي ته رسولی دی، ځکه چې زموږ خواته کومه د هسپتال ځمکه ده نو هغه د ګورمنټ ملکیت دی. نو ډي سي الرډي د دې اختیارمند دی. نو موږ بیا هم دغه خپله خبره ستاسو په د چینل په دغه واسطه باندې خپلو چارواکو ته رسو چې هغوی په دې کې یو نظر وکړي، ځکه چې دغه ګراوند بیخي ته نور څه کار دپاره نشته. نو که فرض که د سکول ته هغه وشي نو انشاءالله سکول به د هغې سره ډېره ترقي وکړي. ډېره مننه. او زما په خیال دغه د پی ټي سي بلکې زمونږ د ټول علاقې د ټولو تګلاره هم ده چې په څه جوړ باندې هم زمونږ د مشترکې اداره مخکې کیدی شي چې په هغې کې مونږ هر سړی خپله ګټۍ واچو او دا تګلاره چې ده د اسانه کړو، د دې دا مسلې حل کړو. چیرمین صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده چې داخله مهم هم روان دی، نو تاسو په یوه ډېره مهمه چوکۍ ناست یئ، نو د علاقې خلکو ته، هغه وړو ته، هغه والدینو ته چې د هغوی بچي د سکول نه بهر دي، سکول ته نه ځي، هغوی ته څه پیغام ورکوئ؟ زه والدینو ته دا پیغام ورکوم چې نن سبا په کوم سکولونو کې واړه په پبلک سکولونو کې دي، هغې له د ګاډي پیسې دوی ورکوي، د سکول د فیس پیسې دوی ورکوي، کتابونه وله دوی اخلي، او بیا هغې سره له خرچې له هم پیسې ورکوي. او کم ګورمنټ سکولونه چې کم زموږ سره نن سبا ګورمنټ پرایمري سکول خانپور یا میډل سکول خانپور دی، نو د هغې کې نن سبا دوی ته دا هر سهولت کتابونه ورته پرې میلاویږي، د بجلۍ سهولت شته، کمرې د پبلک سکولونو په نسبت ښه پراخه کمرې دي، د هر سیستم استادان ښه قابلان په انټیس او په دغه باندې راغلي استادان دي. خو د والدینو نه زموږ دا ګیله ده اول ماشومان رالیږي نه، او که راولیږي نو بیا وروسته په هغه ماشومانو پسې هغوی تپوس نه کوي. که څوک استاد ورته رپورټ ولیږي یا څه وکړي، واحد که چېرته یو استاد نه غلطي وشوه، یو ماشوم یې ووهو، نو پلار یې بیا راخلاصي تپوس یې کوي چې یاره زموږ د ماشوم ولې والی شوی دی. خو چېرته یو پلار په دې رانغی چې زما دا زوی ولې پیل شوی دی، یا زما دا زوی چې دی دا ولې سکول ته نه دی راغلی، یا دله زه د چوټۍ بندوبست وکړمه، یا د دله کوم هومورک ورکړی او چې هغه د کړی که نه. خصوصا په چوټیانو کې چې کوم کار ماشومان له ورکړی کېږي، هغه اکثر ماشومانو هغه کار نه مکمل کړی. د هغې په وجه موږ د سکول له طرف نه هغوی دپاره د جرماني یا د سیسټم چې لکه والدین په دې خبر شي، خو بیا هم زما د والدین نه دا ګیله ده چې ډېرو والدین زموږ سره په دې کې نه واپس رابطه کړې ده او نه زموږ سره تعاون کړی دی. ډېره مننه نظیم صاحب. راځي، مهرباني.